الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، احتشام الحق یم موجوده د ټوډیر تانې سره یم چې کوم د ټوډیر په تانه کې پرون یو ډیره زیاته افسوسناک واقعه مخې ته راغلې وه چې ډیر رونه د هغه حقیقت نه خبر نو او ویډیو نیم کلیپ چلیدلی او هغه مخکې شیر کړی. نو زه درته اصل حقیقت وایم چې واقعه څنګه راغلې وه او ولې داسې شوې وه. رونو دلته کې چې په دغه ویډیو کې تاسو له کوم ښکاري دغه دوه زنانه دي او دوه سړي ښکاري، یو غټ سړی دی او یو وړوکی هلک دی. دی بالکل په بدتمیزۍ سره په دې تاڼې باندې رادننه شو او کنځلې ردې بدې وموې او بیا وله چې کوم میرزا صاحب دی هغه وی چې ما وله ټولې کمرې مخولې چې ستاسو چې کوم کس دی هغه زمونږ په تاڼه کې نشته. د هغې باوجود ما هغوی دلته کې بدتمیزیانې کولې. بیا دا تاسو له چې کوم د امیر صاحب ښکاري په ویډیو کې دغه امیر صاحب ته یې ګیرې ته ملا سور واچولو، هغه وړوکي ماشوم پې پړکه مو چلولو. دا دلته کې واړه ماشومان دي، هغه یې موی خو واړو ماشومانو نه انټرویو اخیستی نه شمه. نو لکه دې وړو ماشومانو مو وویل چې پولیس والا په حقه باندې او هغوی په ناحقه باندې. نو به چې تاسو کومه ویډیو صحیح کوئ او په هغې باندې پوه نه شئ نو هغې حقیقت ګورئ بیا شیر کوئ. اوس نیم کلیپ راوچت شوی دی، امیر صاحب پولیس والا کانسټیبل چې کوم هغه ماشوم ته لته ورکوله، نو زنانه چې کله لته وخوړل نو هغه ځای نه کلیپ راوچت کړی دی او هغه اپلوډ کړی او دې حقیقت ته څوک نه ګوري. زه خو په ورده کې نه یم، په ورده کې صحیح ده، بغیر ورده یم، یو عام سړی یم. خو که زما دې ګیرې ته څوک لاس ور واچي یقین کوي چې د هغه به حشر وکړم چې یاد به وساتي. نو هغه بیا په ورده کې ولاړو او په ورده کې دی ګیرې ته وله لاس اچوي او پړک پې چلی. یاره ستاسو هم نه جرت دی چې ته په ورده کې په یو کس باندې ګزار کوې. زه د پولیس په دې ټیم کې حمایت نه کوم، خو حقیقت تاسو ته ښیم بی چې څه حقیقت دی هغه سپورټ کول پکار دی او غیر قانوني کار باندې بالکل دا ویډیو چې کومه تاسو له ښکاري دا ویډیو په دې طریقې باندې مه شیر کوئ چې نیمه ویډیو مو راغشتې. او چونکې ما ته خپل ځاني په لومبي ځل چې کله د امیر صاحب ویډیو راله ما له خپل ځاني غوسه راله چې بی د امیر صاحب څونه ناجیز وکړه چې په زنانه باندې ګزار وکړو. خو چونکې چې بیا پوره ویډیو ما ته راله نو زما سترګې کولو شي چې غلطي خو ټوله د دې ماشوم او د زنانه وه. نو رونو چې څه حقیقت دی هغه سپورټ کوئ. دې سره به خپل ورور احتشام الحق ته اجازت ورکوي.